دا بیا د څلورو څیزونو نه الله پیدا کړی دی. د انسان دا جسم د خاورې نه پیدا دی، د اوبو نه پیدا دی، د هوا نه پیدا دی، او بل دې سره بعضي عنصر چې کوم دی د هور ملاوي چې د دې امیزش په دې کې موجود دی، او بعضي ورسره هوا په دې کې ملاوي چې هغه موجود دی. او د دې تعلق چې کوم دی د بدن تعلق د ځمکې سره دی. د دې د وجې نه بدن د انسان چې کوم دی هغه ځمکې ته لاړ شي، هغه الله رب العزت جل وعلا د ذاکرینو د نیکانو د صالحانو بدنونه هغه الله تبارک وتعالی صحیح سلامت ساتي. داسې وي چې د هغې بدنونه خوریم شي او بیا الله رب العزت جل وعلا به دا پیدا کوي. نو دا چې کوم قرآن کې اسفل سافلین دی، نو دا لاندې ځمکې ته انسان که تاسو ته وګورئ، انسان چې هر څومره پورته لاړ شي اوچت لاړ شي، نو دا ځمکه دې ځان طرف ته راکاږي، ځکه چې د دې مادې نه چې کوم دی نو انسان پیدا شوی دی. او د انسان بل روح دی، روح دا روح چې کوم دی د دې عالمي ارواح چې کوم دی اسمانونو کې د دې ځای دی، په علیین کې د دې ځای دی، پورته د دې ځای دی. د بدن چونکې د پیدایش او د دې تخلیق الله رب العزت د ځمکې نه کړی دی، نو الله رب العزت جل وعلا د دې بدن د پاره، د دې د نشنما د پاره، د دې د بلندۍ د پاره، د دې د غټېدو د پاره، د دې د صحت د پاره، د دې د خوراک انتظام هم الله رب العزت جل وعلا هم د ځمکې نه کړی دی. الله رب العزت د تمام خوراک انتظامات هغه د ځمکې نه انسان ته هغه را پیدا کیږي او انسان هغه استعمالي او جون په باندې تیری. دغه رنګ د انسان سره چې کوم روح دی چې دا اصل دی او لازم ملزوم هم دی، د روح تعلق چې کوم دی نو دا د عالمي ارواح سره دی، او دا روح یو داسې د الله رب العزت د طرف نه امر او حکم دی چې د انسان چې کوم دا بدن دی په دې تمام بدن ال حرکت کې چې روح پکې موجود وي، نو د روح غذا دا پورته ده، د روح غذا دا بره نه ده. روح ته الله رب العزت جل وعلا خوراک د بره نه ورکوي او کوم ځای نه ورته ملاویږي. د روح غذا چې کوم دی دا د الله رب العزت جل وعلا عبادت دی، دا د الله یاد دی. او انسان چې کله څنګه چې تاسو وګورئ کپړې ګنده شي، نو کپړې خلک پسې وینځي، اوبو باندې په صرف باندې په صابون باندې کپړې وینځي، ځمکه ګنده شي، کارپېټ ګنده شي، انسان بدن ګنده شي، نو انسان بیا هغه وینځي، هغه پاکوي. دغه رنګې چې کله د انسان د قلب او د انسان د روح ګنده شي، نو د قلب او د روح د صفایه د پاره، د دې د پاکوالی د پاره، د دې د نظافت د پاره الله رب العزت جل وعلا هغه ذکر پیدا کړی دی چې ذکر څومره په کثرت سره وي، څومره ذکر ډیر وي، عمره دې کې چې کوم دی نو درې خبرې وي. چې څومره ذکر ډیر وي، اولنۍ خبره په دې کې دا وي چې قربت الی الله وي، قربت الی الله وي. دویم نمبر چې ذکر د انسان وي نو د قلب او د روح صفایي وي. او چې کله قلب او د روح صفایي راشي، کله چې د انسان د قلب او د روح صفایي راشي او قربت الی الله راشي، نو دا انسان تکشف په لوی منصب باندې چې کوم دی بیا انسان فایز شي، دته بیا د الله ولیم ویلی شي، دته بیا د الله دوست ویلی شي. ځکه چې الله رب العزت جل وعلا څومره مقرب خلق دی، د هغه مقرب خلقو جون وګورئ د هغې به روح او قلب صفاوي. نو چې کله روح او قلب صفاوي نو قربت الی الله وي، معرفت الی الله وي، رضای الهی وي. او چې کله رضای الهی د انسان ته حاصل شي، نو الله رب العزت جل وعلا انسان ته بیا فرمای چې بیا د دنیا د دنیا و ما فیها دا چې کوم دی نو ټوله ستا ده. نو د انسان د روح د صفایه د پاره، د انسان د قلب د صفایه د پاره، د انسان د الله سره د تعلق او د معرفت د پاره الله رب العزت جل وعلا د خپل نوم، د خپل عبودیت، د خپل رزاقیت، د خپل الوهیت، د خپل الهیت الله رب العزت جل وعلا د هغې انتظام هغه د ذکر په ذریعه باندې فرمایلی دی. نو ذکر انتظام کول، اهتمام کول، اراده کول، نیت کول، ذکر کول، دا د سلف و صالحینو، دا د مقربو خلقو، د الله رب العزت د اولیاء، د قطب او د ابدالو، د صحابه او د تابعینو او د پیغمبرانو د انبیاء،
د هغې مبارکو طریقه ده، د هغې مبارکو د قربت الله چې کوم دی نو دا لار ده چې هغې په دې طریقه باندې تللی دي او قربت د الله رب العزت اختیار کړی دی. ما مخکې دا عرض کړی چې مونږ خو نه هغه مقام ته رسېدی شو چې په کوم مقام باندې اولیو، په کوم مقام باندې هغه مقرب خلک وو، خو مونږ به کم از کم داسې وکړو چې مونږ به څه انتظام، څه التزام، څه اهتمام، څه سوچ، څه فکر، څه اراده وکړو او ذاکرینو کې ذکر کوونکو کې او په ذکر په حلقه کې به کینو او مونږ به پیښې وکړو د هغه خلکو چې کوم خلق به ذاکرینو، ځکه چې زمونږ لیول د ایمان او زمونږ د خولې نه وتي الله، زمونږ د زړه نه وتي اللهو، زمونږ د زړه نه وتي هو الله، زمونږ د ژبې نه ادا شوې لا اله الا الله یا الا الله، دا د هغه خلکو چې کوم خلکو به الله لفظ وکړو، هغه الله لفظ سره به ځمکه کې به زلزله راتلله، هغه الله به چې هغې کله ویلو نو د هغې د وجې به چې کوم دی نو قانون فطرت بدلېدو. حضرت بهلول دانا چې دا بهلول دانا د تاریخ چې تاسو وګورئ، اوس نوم ته وګوره، بهلول دانا چې کوم دی نو د هغه لقب و په هغې باندې هغه مشهور دی او د هغه تاریخ تاسو وګورئ، ټول تاریخ د لیونتوب نه ډک دی، ټول تاریخ د لیونتوب نه ډک دی، هر کیسه کې لیونتوب دی، په هر یو د هغه په تاریخ کې لیونتوب دی او لیکلي ورته دانا دي، کیسه به د لیونتوب بیانېږي، خو نوم چې کوم عالم علی کوم عالم خطاب کوي او هغه د بهلول دانا مثال ورکوي نو ابو چې بهلول دانا وي هوښیار ته، دانا وي عقلمند ته. حضرت بهلول دانا هغې مبارکو به چې کوم دی هغې قول مبارک فرمایلی دی چې وایي ما دا څومره مقام چې دی، څومره مرتبه چې ده، دومره ګوره لوی مقام و مرتبه چې د دریاب په خوا کې ناستو شګې راغستې دي او لګیا دی چې کوم دی نو د شګو نه کورونه جوړوي، دا ماشومان لګي کورکي جوړوي، واړه کورونه لګیا دی جوړوي، د پاسه په باندې دغه وخت بادشاه راغلی دی، هم راغلی دی ورسره چې کوم دی نو بیبي هم ده چې راغلی دی لکه څه کې وایي په جنت کې کورونه جوړوم، وایي په جنت کې لګیم کورونه جوړوم، جنت کې کورونه جوړوم. نو دغه بادشاه هغه بیبي چې کوم دی نو هغې ورله شکرانه ورکړې ده، وایي دا یو پکې ماله راکړه، وی دا یو پکې مال راکړه، هغه یې په شکرانه اخیستی یو وله ورکړی دی، دا واله دا یو ستا شو، هغې چې کوم دی نو وران کړلو. هغه بادشاه ورپسې خاندي چې هغه لیونی دی، ته د لیونو په خبرو کې م راځي، هغه لیونی تر هغه په خبرو کې راغی او تا وله ګوره اشرفۍ دی وله ورکي او دا ترېنه کور واخیستو. خیر بادشاه م راغو او کوروالی بیبي م راغه، محل ته راغلل، شپه شوله، چې شپه شوله نو اوده شولو، بادشاه خوب ویني محشر میدان دی، حساب کتاب دی، ورڅه وشو جنت ته چې کوم دی نو یو محل دی، لوی محل دی، د بیبي پکې ده او هغه بیبي چې کوم دی نو په هغه کور کې ده، ډېره داخلېدو کوشش کوي د باندې پابندي ولګي چې نه دا دې چې کوم دی نو اغستی دی، دا خدای پاک دې له چې کوم دی نو جوړ کړی دی. نو بهلول دانا چې کله سهار راپاڅېده نو په منډه بهلول دانا هغه بادشاه چې راپاڅېدو بهلول دانا له راغو، هغه ته وایي چې یاره کور را باندې خرڅ کا. نو بهلول دانا ورته په خندا شو چې اوس به هغه څه سودا نی چې کومه سودا ستا ښځې سره شوې وه، دا نه لیدو سودا و، دا د لیدو سودا ده، اوس خو د جنت ولیدو، اوس خو درته پته ولګېده، وایي زما نه بادشاهي ټوله واخله خو ماله راکړه، وایي نه اوس چې کوم دی نو سودا هغه څه نه ده، هغه بیا ورته کې نیمه بادشاهي اشرفه دنیا ورته کېغوسته، اخر یې ورته بادشاهي کېغوسته چې زما د بادشاهي واخله خو ماله چې کوم دی نو دا سودا ما سره وکړه. بهلول دانا فرمایي چې دا ما ته دومره مقام او مرتبه چې کومه حاصله ده دې مقام باندې زه یم نو دا صرف اور صرف د الله رب العزت جل وعلا په ذکر باندې چې هغه د بهلول دانا و په لارو کې ګرځېدو، الله الله په کوڅو کې به ګرځېدو، الا الله الا الله، ماشومان به ورپسې شو، لیونی ورته خلکو ویلو چې دا لیونی دی، څه قسمه تکلیفونه به و، خپله چې کوم دی د شاهي خاندان نو، خپل شاهي خاندان نو، بادشاهي خاندان نو، لوی خاندان نو، خو د رنګ د پروردګار عالم جل وعلا په ذکر باندې مستو، د رب په ذکر مستو، دنیا ټوله پرې غوستې وه او الله رب العزت دومره لوی مقام ورکړی. نو موږ هم د هغه خلکو او د هغه ذاکرینو کې صرف د هغه لیست کې شاملولو دپاره موږ دا سعی او دا کوشش کوو چې الله رب العزت جل وعلا موږ هم په هغه خلکو کې شمار کړي چې کوم د الله ذاکرین دي، کوم د